अस्सलाम वालेकुम मलगरो पतीरा वीडियो की माता स्तदावेलु چې د عمران خان د کامیابی طرف ته لومبي قدم اوچت شو. وزیر اعظم شهباز شریف په اهل کیږي هم او په پنجاب کې با الیکشن هم کیږي. نن یو ځل بیا د جمعې چې کوم ورځ ده هغه په ټون نون لیگ باندې ډیره درنه وه او نن سپریم کورټ بیا یو حکم جاری کو او ډایرکټ سټیټ بانک ته دا حکم جاری کړی دی چې په پنجاب کې د الیکشن لپاره کم 21 ارب روپے پکار دي. نه دا پیسې تاسو الیکشن کمیشن ته حواله کړئ ځکه چې وفاقي حکومت د سپریم کورټ د حکم نه انکار کړو او د سپریم کورټ چې کوم فیصله و 3-2 سره هغه نه منله. نو اوس آیا سپریم کورټ سره دا اختیار شته او کو نه؟ دا ټولې خبرې په دې نوې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم او کم سپریم کورټ چې کم حکم ورکړی دا غي کم تفصيلات دي نن کم سماعت شو دا غي چې کم ټول احوال دي په دې نوې ویډیو کې تاسو سره شیر کوم. خدای نه مخکې تاسو ټول ته دا ریکوست دی چې دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. ملګرو څنګه تاسو ته پته ده سپریم کورټ دا فیصله کړی چې 10 اپریل پورې وفاقي حکومت ته الیکشن کمیشن ته د الیکشن د لپاره چې کم فندز فکار دی هغه د الیکشن کمیشن ته حواله کی. هو وفاقي حکومت هغه فیصله او نه منله او اوی یو قرارداد منظور کو او دا غي مقصد دا چې یاره بیا الکل دوی عدالت کې پیشي نو ادوی دا وای چې یاره موږ پارلیمنت د دینه رکو کړو د دینه منی کړو چې موږ الیکشن کمیشن ته فندز جاری کو. نن د حواله سره پرون تاسو ته ما ویلو په 13 ویډیو کې او کوم خبرې کړې هغه ټول خبرې نن رښتیا شوي او تاسو ته پرون ما په ویډیو کې ویلو چې یاره سپریم کورټ چې دین په توهین عدالت کې چې کوم سیکریټري الیکشن کمیشن دی سیکریټري خزانه دی گورنر سټیټ بانک دی او اټارنی جنرال دی هغه راغوښتي دي. نن هغه ټول د چیف جسټس چې کوم چیمبر دی نو په هغه کې حاضر شو ان کیمرا سماعت شو او کلی کم کولو عدالت چې دی هغه اون لګید او ان کیمرا سماعت شو نه هغه سماعت چې کوم احوال دي هغه تاسو ته مخه एकदम کله چې سماعت شروع شو د ټول نه مخکې خو چې کوم 3 رکنی بنچ ته درې وانه ججز دي نه هغوی په دې باندې ډیر زیات د غم غوسې اظهار وکړو چې زمون کم حکم دی هغه ولې نه دی منلی شوی او دی مو چې کوم د عدالت حکم دی نه هر صورت کې به په هغې باندې عمل درآمد کیږي. نن چې دی دا 3 رکنی بنچ دی د دوی سامنا وکړه ډیپټي گورنر سپیشل سیکریټري خزانه ایډیشنل سیکریټري خزانه اټارنی جنرال سیکریټري الیکشن کمیشن او وزارت خزانه او سټیټ بانک چې کوم حکام دي نه هغوی نن د 3 رکنی بنچ ته مخامخ شو او دوی سره چې کوم نور ایکسترا کسان راغلیو نه ټول نه مخکې چې کله سماعت شروع کېدو نه چیف جسټس هغوی چې دی نه هغوی د خپل چیمبر نه بهر وښکل چې تاسو بهر وځئ او اوس پارلیمنت چې دی نه دا قرارداد پاس کړو هغوی دا ویلو چې موږ د دې الیکشن لپاره فنډز نه جاری کوو. نه ټول نه مخکې چې کوم د اټارنی جنرال دی د حکومت یو وکیل اټارنی جنرال هغه خپل دلایل شروع کړل او هغه دا وویل چې حکومت چې دی نه هغه پارلیمنت باونډ کړی دی او پارلیمنت د دې نه منې کړی دی چې تاسو د الیکشن لپاره کم فنډز پکار دی هغه الیکشن کمیشن لا مور کوي. نه پدې باندې چې ټول درې وانه کم ججیزو هغوی ډیر زیات د غم او غوسې اظهار وکړو او هغوی دا وویل چې زمون کم حکم دی د سپریم کورټ کم حکم دی هغه په هر حال کې منل کیږي. اوس سپریم کورټ د حواله سره یو ډیره غټه فیصله وکړه او سپریم کورټ دا وی هغوی ډایرکټ چې کوم گورنر سټیټ بانک ته د پاکستان سټیټ بانک ته هغه له دا حکم ورکړ چې کوم د الیکشن لپاره 21 ارب روپے پکار دي دا 21 ارب روپے تاسو الیکشن کمیشن ته حواله کې او ډایرکټ چې د پاکستان سټیټ بانک ته حکم ورکړ او دیم وته وی چې دا سپریم کورټ چې دی هغه د وزارت خزانه دی اول چې د پیسې سټیټ بانک ته حواله کی سټیټ بانک ته بیا هغه د الیکشن کمیشن په اکاونټ کې جمع کی او دیم وته وی چې یاره د ګول په ورځ باندې صرف په یو لاین کې یعنی صرف یو کرخه ریپورت ته مونږ ته پیش کړی شي او هغه ریپورت ته دا وی چې funds has been transferred یعنی پیسې منتقل کړي د الیکشن کمیشن اکاونټ ته. نو اوس ګورو چې آیا په دې فیصله باندې عمل درآمد کیږي او کنه او بل هم یو ډیر اهم ډیولپمنٹ مخه ته راغلی دی او هغه دا دی چې څنګه تاسو ته پته ده سپریم کورټ کومه فیصله کړې وه نه هغه 3-2 سره وه. حکومت داوی چې کوم دا 3-2 سره فیصله شوې ده دا موږ نه منو. نو اوس حکومت چې دی هغه فیصله ومنله او حکومت چې دی هغوی د پاکستان سپریم کورټ نه خار ومنه او د هغې مین وجه دا ده کو چېرې دوی نن چې کله اټارني جنرال په سپریم کورټ کې پاکستان چیف جسټس ته مخامخ شو نو هغه یو تحریري حکم چیف جسټس ته مخې ته کېښود او هغې کې دا لیکلو چې موږ د سپریم کورټ چې کومه فیصله ده هغه موږ منو او د دې مقصد صرف دا د دې شاته پلانینګ صرف دا دی چې یاره وزیر اعظم شهباز شریف چې دی هغه د توهین عدالت نه بچ شي. او اوس تاسو ته دا هم چې آیا د پاکستان سپریم کورټ سره دا اختیار شته چې هغوی د پاکستان کومې ادارې دي نه هغوی ته ډایرکټ حکم ورکړي او د پاکستان سپریم کورټ سره دا اختیار شته او د آئین چې کوم آرټیکل 190 دی نه هغه سپریم کورټ له دا اختیار ورکوي چې هغه څومره د پاکستان انتظامی ادارې دي نه هغوی له ډایرکټ
حکم ورکول شي چې د هغوی کوم حکم دی نه په هغې باندې به دوی خامخا عمل درآمد کوي. ګورو چې دې حوالې سره حکومت اوس دې باندې یو اجلاس هم راغوښتی دی. هغوی په 26 اپریل باندې د پارلیمنت اجلاس راغوښتی و، خو هغه اجلاس به نن مازدیګر چې دی نو 15 بجې کېږي. ګورو چې حکومت دې باندې خپل څه ریسپانس ورکوي. دا ټولې خبرې په دې پیج باندې انشاءالله تاسو سره شیر کوم. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رائے هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.